د تمام پاکستان مسلم لیگ جنرل سیکرټری حسن اقبال صاحب او د هغه سره راغلي مشران او زمونږ انجینیر امیر مقام چې د دې صوبې لونګۍ د دې صوبې ستوری د دې صوبې هیرو او زما ناس په پنډال کې ملګرو او سردار محمد یوسف چې زمونږ د مشر رور دی هغه او د هغه سره راغلی میا صاحب او دلته راغلي زمونږ د پیر مېلمانه او دلته زمونږ د پنجاب نه راغلي مېلمانه او دلته کې نور مشران د سوات تاجین اعلی صاحب او زمونږ د آیات صدر قیموس خان او زمونږ سردار او زمونږ د قوم ګل او زمونږ وروڼه او دوستانو او مسلم لیګیانو السلام علیکم. زه نن د خپل طرف نه او د دې علاقې د سوات د طرف نه انجینیر امیر مقام له د دې جلسې په وساطت سره د دې پروګرام په وساطت سره زه مبارکي پاکستان مسلم لیگ له ورکوم او زه بیا نواز شریف ته د مبارکي ورکوم او زه شهباز شریف ته د مبارکي ورکوم او خپلې خور او له مبارکي ورکوم چې زما مسلم لیګیانو تاسو ته مې نننی پروګرام مبارک شي. موږ دلته وزیر اعلی غوښتلی و خو هغه انجینیر امیر مقام موږ غوښتلی و. الله زموږ سوال قبول کړه الله زموږ سوال قبول کړه موږ له وزیر اعلی راکړه خو هغه د انجینیر امیر مقام په شکل کې موږ غوښتلی و. SWATnews.com مینوالو ته زموږ پروګرام چې دی لا یو نیغ په نیغه ګورئ کتونکو د هغه حاجي جلات خان سټیج ته ولاړ دی تقریر دی د اذان د احترام دپاره هغه خپل تقریر ودرو کتونکو په سټیج باندې تاسو ګورئ د پاکستان مسلم لیگ سینیر رهنما او د KPK صدر انجینیر امیر مقام صاحب هم موجود دی تاسو ګورئ محبوب الرحمن او زمونږ د مسلم لیگ مرکزی کم سینیر رهنما چې نور د دې نه علاوه حسن اقبال صاحب هم موجود دی کتونکو ګورئ سوات ته په راتلو باندې دي ته موږ هرکلی وایو چې دوی د سوات په خاوره باندې او بیا خصوصا خوازخیلې ته په اول ځل باندې راغلل او داسې ورسره ګورئ سردار یوسف صاحب دی دا شبنم ابشار صاحب دی تاسو ګورئ حسن اقبال صاحب سره مصافحه کوي انجینیر امیر مقام صاحب دی په دې موقع باندې موجود دی کتونکو تاسو ګورئ په سټیج موجود یو کوم ځای کې چې محبوب الرحمن شمولیت وکړو او تقریر هم وکړو په خپل تقریر کې دي دغه وکړو کتونکو ګورئ نور د ضلع لیګ څومره رهنما چې دي قوي خاندلي وکیل صاحب نور څومره سینیر رهنما دي هغه موجود دي کتونکو تاسو ګورئ قدررحمن ناظم صاحب دی نور ورسره څومره دي ښکلي ماما سراج خاندلي هغه په سټیج باندې موجود دي کتونکو د بانک د احترام دپاره هغه خپل تقریر چې دی دا ودرو کتونکو تاسو ګورئ د سوات نیوز د پاڼې نه لا یو نیغ په نیغه باندې په سټیج موجود یو په سټیج باندې صوبایي صدر انجینیر امیر مقام صاحب او د پاکستان مسلم لیگ مرکزی انجینیر امیر مقام خبره کوله په انجینیر امیر مقام له تمام قومونو اعتماد دی د هغې نن ژوندی ثبوت دی زه د ډاکټر عباد او د سردار انډیا شکریه ادا کوم دا کارنامه زما نه ده دا د ډاکټر عباد ده او دا د سردار ده